ستورو باندې الله دنیا ځمکه ښایسته کړه په علماو باندې چې دا علما په دې وخت دنیا باندې نه وي خلکو په هېڅ حال باندې دا ډېر لکول نه دي پکار دې ډېوله نوره ترقي هم پکار ده د دې ډېوو ترقي چې کوم د دوی سره امدادیات پکار دي چې هر سړی خپل بچی قرآن ته کښېنوي هر سړی خپل بچی عالم جوړ کړي د دې علماو مرسته به کوي د دې علماو سره به ولاړي خدمت به کوي د دین خدمت به راټول لګي او په دغه طریقې باندې به دا خدمت کېږي دا علما چې دي دوی ته دومره عزت پیدا دی دا د الله په قانون باندې پیدا شوی دی د الله قانون زده کړی دی قرآن زده کړی دی حدیث مبارک زده کړی دی او بیا بله ډګري پیغمبر علیه السلام ورکوي بله ډګري ورته دا ورکوي العلماء ورثة الانبیاء علما چې دي دا څه دي دا وارثان د پیغمبرانو دي د پیغمبر وارث جوړول څه کم خبره خو نه ده خدا د قرآن سره تعلق ساتي محمود غزنوي رحمه الله په تاریخ کې علما لیکي د ده د دریو خبرو سره ډېره مینه وه یو دا به دا ویل دا ډېر باادبه انسان و چې یو ما دا خبره چې د رسول علیه السلام سره د ده ډېره مینه وه د خضر علیه د محمود غزنوي رحمه الله او ته په دریو خبرو کې شک دریو خبرو کې د شک یوه دا چې زه خپل کار زوی یم خبره یو خبره دا دویمه خبره دا وه چې العلماء ورثة الانبیاء دا حدیث صحیح رسول علیه وي دا زما شک دا په تاریخ کې علما لیکي دی وایي چې دی په ګش باندې وتلی دی دا په تاریخ کې علما لیکي ګش باندې وتل دی ځان ته ډیوه لګول له ښه مزیداره یو کس راشي کتاب ورسره دی ډیوې ته دې څه ونیسي او بیا لاړ شي درې پېړۍ چې راغی دې شکي شه په ځان باندې زه خو بادشاه یم هسې نه چې د جاسوس دی ماته نقصان را نه کړي جاسوس دی ماته نقصان را نه کړي کسان یې پسې ولېږل دا کس را حاضر کړ چې هغه را حاضر کړ ورته ویل ته څوک یې دلته راځي د ډیوې خوا ته راځي نو هغه ورته ویل زه طالب العلم یم زما سره پیسې نشته هېڅ سره نشته نو ستا د دې ډیوې نه ما دومره پیدا اوچته کړه چې ما 3 ګردانونه یاد کړل زه سر ته کوم 3 ګردانونه ما یاد کړل محمود غزنوي صاحب چې دا وکتل دا خو رښتیا خبره ده هغه ډیوې ورته ورکړه دا ډیوه والا په دې وساله کتاب ګوري او داسې یو لږ لیکلې ورته ورکړل فکر چې دې کې تیر ختمېږي خرچه ختمېږي بیت المال نه به تا ته میلاوېږي بس ته خپل سبق ووایه دې چې کله راغی په خپله بستره باندې محترم ویده شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید نبی علیه السلام مبارک چې څنګه ولید نو ورته وفرمایل د سبکدین زویا جنت دې مبارک شه زمانه وارث سره دې امداد بس په دغه الفاظ د سبکدین زویا جنت دې مبارک شه زمانه وارث زمانه پلار زما جنت دې مبارک شه زمانه وارث سره دې زمانه وارث سره دې امداد وکړو چې داسې ورته وویل په یو خبره کې کولې ده لهر ورکم جنت زیر ولم ورکو العلماء ورثة الانبیاء دې کوم شک نه نو ګوره مؤمنانو دا چې کوم دي دا ټول خبره دا دومره اعزازات چې خلکو ته ملاويږي دا دومره شرافتونه چې خلکو ته ملاويږي